اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب غلظ تحریم شهادت زور. دروغ گواهی ډیره سخته حرام و ګناه ده. د الله بندگان چې کوم الله والا د الله بندگان دي، دوی د دروغ گواهی هیچرې نه ورکوي. دا خبره قرآن شریف کې سورة فرقان کې 82 نمبر آیت کې الله پاک کړی ده. وقال الله تعالی، الله تعالی ارشاد فرمایلی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین لا یشهدون الزور. او د الله خاص بندگان دا هغه خلق دي کوم چې د دروغ گواهی نه ورکوي. په دې رکوع کې د شروع نه د نیکو بندگانو صفات بیانېږي. د نیکو بندگانو په صفاتو کې یو صفت دا ښودلی شوی دی چې هغوی په داسې مجلسونو کې شرکت نه کوي کوم کې چې دروغ او د ګناه خبره یا د ګناه کار کېږي. نیکان بندگان داسې مجلسونو نه ځان ساتي چې کومو مجلسونو کې دروغ ویلی کېږي یا د ګناه خبره کېږي یا کوم د ګناه کار کېږي. حضرت امام مجاهد رحمت الله علیه او محمد ابن حنفیه رحمه الله فرمایي د دې آیت باره کې چې د دې نه مراد د ګانې بجانې مجلس دی. کوم مجلس کې چې سرود و ګانې بجانې کېږي، د الله نیکان بندگان داسې مجلسونو نه ځان ساتي. امام زهری رحمه الله او امام مالک رحمت الله علیه د دې په تفسیر کې فرمایلی دي د دې نه مراد د شراب څکونکو او د شراب څکونکو د مجلسونو بیان دی. د الله چې کوم نیکان بندگان دي هغوی د شرابو مجلسونو ته نه ځي. خلاصه دا ده چې د الله نیکان بندگان لغو فضول چټي مجلس کې شرکت نه کوي. او بعضی مفسرینو د لا یشهدون الزور دا معنا اخیستې ده چې دا خلک د دروغو گواهی نه ورکوي. الله تعالی چې کوم نیک بندگان دي دوی د دروغو گواهی نه ځان ساتي. حضرت انس رضی الله عنه یو روایت نقل کړی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي د دروغو گواهی ورکول اکبر الکبائر. څنګه شرک ته اکبر الکبائر ویلی دي کنه، دا شانتی د دروغو گواهی ته اکبر الکبائر ویلی دي. اکبر الکبائر څه مطلب؟ په کبیره په غټو ګناهونو کې بیا د ټولو نه غټه ګناه، په لویو ګناهونو کې بیا د ټولو نه لویه ګناه. دا یو شرک دی او یو د دروغو گواهی ورکول دي. د حضرت عمر رضی الله عنه قول دی، تفسیر مظهری والا نقل کړی دی. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې د کم کس په حق له معلومه شي چې د قصدن د دروغو گواهی ورکوي لګیا دی. داسې کسان زموږ معاشره کې شته که نه؟ اورېدلي به دې وي دي کچرو مچرو کې د دروغو گواهی لکه په کرۍ خبر هم ورته د واقع نه خبر هم نه او ګواهي ورکوي، په قرآن لاس هم ایږدي. نو د داسې کسانو په حقله د حضرت عمر رضی الله عنه فتوا واورئ، د هغوی فیصله واورئ چې کوم کس په حقله معلومه شي
مسلمان حکمران ته پته ولګي چې فلانې فلانې د دروغو ګواهیانې ورکوي قصدن، نو حکومت وقت بدله 40 کوړې سزا ورکي، مخ به وله تور کی، فخره به سور کی او بازار کې به وله چکرې ورکي، رسوا به کی، ذلیله به کی دي کوڅو کې، او ډېرې مودې پورې به جیل کې ساتي. اوس هغه ډېره موده د جج خوښه ده چې هر څومره ډېره موده وي ساتي. دا حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي.